بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم صدقت يا رب العالمين. دیدن اللہ رب العزت دا انسان دا پیدائش دے بنی کی ذکر کر. اللہ رب العزت فرمائی وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ او یقینا من پیدا کړی دی انسان لره من صلصال د هغې خټې وچې نه د خالص وچې خټې نه یا ټنګېدونکې خټې نه من حمین داسې خټه وه من حمین چې هغه وه د تورې خټې نه مسنون بدبودار یا صورت ورکړی شوی نو خاوره و خالص اول بیا ورسره اوبه شامل شو بیا دا چې ښه کله خمبیره کړی شوه نو بیا دا صفا کړی شوه هغې ته ویلی شي سلاله قرآن د هغې نه من سلالتن ځای په ځای کله د هغې نه هغه تعبیر راغلي نو هغه هغه ځای ته بیا اشاره او چې بیا کله دې ته شکل ور واغوستلی شو او جوړه کړی شوه نو هغې نه قرآن تعبیر کوي په مسنون انسان او بیا چې کله داسې کلکه کړی شوه چې هغې له داسې تر ټینګړی ورکړي هغه ټنګ کوي ټنګارې کوي نو یعنې په غټۍ کې چې څنګه جوړه کړی شي په د ګودړي په شان اواز چې کوي نو هغې ته بیا صلصال کله قرآن تعبیر کوي په دې سره نو الله رب العزت فرمایي ولقد خلقنا الانسان یقینا پیدا کړی دا انسان منګه من صلصال د هغه خټه ټنګېدونکې نه یا د خالص وچې خټې نه من حمأ او دغه خټه د داسې خټې نه وه چې هغه تکه توره وه نو په دې خټه باندې چې وخت تېر شي ډېر او تکه توره یا موږ دې تعبیر کړو په لخې سره موږ ورته لخه وایو د دغې نه الله رب العزت وایي ما د انسان جوړ کړی مسنون د بدبوداره صورت ورکړی شوي یا دواړه معنې راځي څوک یو کوي څوک بله او د دې په مقابله کې جنات والجان او جنات خلقناه موږ پیدا کړو دی لره من قبل وړاندې د دې انسان نه من نار السموم د اور د هغه اور نه چې هغه بغیر د لوګي وي بې لوګي اور نه کوم اور چې لوګي نه وي هغه خالص یعنی النار الخالص خالص چې کوم اور خو هغه اور ته په نظر نه راځي کوم چې د موږ تعبیر کو په حرارت او په سخت ګرموالي سره یو اور ته په نظر راځي دا دومره چې دې سیزن نه کوي ګرم نه وي چې تا ته نه راځي خو دلته دې مراد دی په هغه اور سره چې هغې لوګي نه وي نو د اور خالص نه الله رب العزت وایي دا ابوالجان دا ما پیدا کړی مشر بیا د هغې نه وروستو چې کوم دي نو نه موږ بیا خوره یو بس بیا خو موږ نه یعنې غوښه ده وغیره دکه شان د جناتو بیا خپل ساخت خپل بدن هغې چې کوم یو بل ته نزدېکت کوي نو د هغې د بدن نه د اور شغله شانتې خارجي ماده وه کم چې نارینه د هغې یو ځای نزدېکت کړي د دې وجې د امام ابو حنیفه رحمه الله په نسب باندې د انسان او د جن د یو بل سره نکاح چې ده دا بند ده خو داسې واقعات راغلي دي کتابونه راوچت کړي دي چې نکاحګانې شوي خلکو کړي هغې څه کیفیت کې وغیره بیا د کتابونو کار خو د امام صاحب په مسلک کې بند دي ولقد خلقنا الانسان او یقینا موږ پیدا کړو انسانانو لره من صلصال
پیدا کړو موږ انسان لرا من صلصال دا خټه ټنګېدونکي نه من حمین دا غتور خټنا مسجد لحنا مسنون بدبودارنا یا صورت ورکړې شوینا والجاننا او ابوالجان لرا خلقناهم پیدا کړو دلرا من قبل وړاندې د دینا من نار السموم دا هغه ورنا چې بغیر د لوګي وي بې لوګي ورنا وإذ قالوا د انسان نه مخکې په دې ځمکه باندې په یو قول سره 2000 کاله روان دي چې دي دا جنات پیدا شوي او دی په دې ځمکه باندې حکومت هم کړی دی او دلته اوسېدلي دا د دومره روان دي شوي بیا دې فسادات ډېر شروع کړه نو بیا فرشتو ته د ځمکې نه اوس ورکړه وإذ قال ربك په هغه وخت کې چې وویل رب ستا للملائکة فرشتو ته إني یقینا زه خالق پیدا کوونکی بشرا یو بشر لرا من صلصال دا خټي ټنګېدونکي نه یا ټنګېدونکي نه من حمین دا تور خټنا مسنون بدبودارنا خاشمنا فإذا سويتو بس هرکله چې زه برابر کم دی لرا ونفخت فوقهم فی پدې کې من روح د خپل روح نه یعنې د خپل جانب نه روح فقعوا له نو بس وګرځېږئ دې ته ساجدین سجده کوونکي الله رب العزت فرمایي فرشتو ته وی لومبنه سیباره کې واقعه تفصیلا ذکر شوی الله وی کله چې الله رب العزت فرمایي فرشتو ته چې زه یو انسان پیدا کوم تاسو او کله چې زه د فإذا سويته جسدا کله چې زه د جسد برابر کم ونفخت فيه من روحي وقدې کې زه روح ورواچو من روح د خپل روح مطلب دا د عزت او د تکریم د وجې وي ځکه حدیث شریف کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي الله د انسان په خپل صورت باندې پیدا کړ د بنی آدم نو دلته اشاره وکړه ورته د کرامت د وجې د عزت د وجې څنګه چې الله بیت الله شریف ته خپل کور ویلی دی نو الله پکې اوسېږي نه خو د عزت د وجې یا چې دی هلته بدر دراشي و شمس و ضحاها کې الله دې راته توفیق راکړي چې هلته ورسو ناقة الله و سقیاها الله وی د الله اوښه د الله اوښه نو د ډېر عزت د وجې الله رب العزت د هغې نسبت ځان ته نو دغه شان د انسان د کرامت او د عزت د وجې هغه روح هغه نسبت یې ځان ته راته نو الله رب العزت ورته ووایي چې کله زه دا تیار کړم روح پکې وګورم بیا به تاسو دې ته سجده ولګوئ دې ته به سجده کوونکي پرېوځئ فسجد الملائکة نو سجده وکړله فرشتو کلهم ټولو اجمعون په یو ځای باندې ټول فرشتې د الله حکم یې په ځای راوړ او سجده وکړه په سجده باندې پرېوتل الا ابلیس مگر ابلیس نه شیطان ونکړه ابا انکار یې وکړ ان د دې خبرې نه یکون چې دی وګرځي مع الساجدین سره د سجده کوونکو نو هغه ته فرشتو ته ډایرک حکم او دته چې دی ډایرک حکم دی د هغې تابع او هغې ته اصل حکم نو چې دی د هغې تابع شو حکم دته هم راجع شو چې حکم دته راجع شو دته انکار وکړه چې کله انکار وکړه بیا الله رب العزت ته په مقابله کې هغه ځای کې ودرېد الله وایي الا ابلیس دلته د نحوي او د دغه خبرې چې دا مستثنا منقطع ده که منفصله ده کومه ده مطلب یې دا دی چې دا شیطان مخکې نه په دې فرشتو کې شامل نه و د څه دا د مخکې نه شامل نه و خو الله رب العزت یې ذکر کړی بیا الله وایي قال یا ابلیسو قال او فرمایل الله رب العزت یا ابلیسو اے ابلیسا اے شیطان مردودا مالک سدی تعالی الله تکونا چې تنشوي مع الساجدین سره د سجده کوونکو دا ولې سجده ونه کړله قال نو ویل ورته لم اکن
صلصال د هغه خټې ټنګېدونکي نه من حمیم د تکې تورې خټې نه مسنون د بدبودارې نه. نو شیخ حسن جان شهید رحمه الله به فرمایل او چونکې پوزه کې خبرې کولې نو هغه بیاناتو کې دي وایي ځناوره وایي د خدای پاک په مقابله کې ودرېدو په مخامخ ودرېدو وایي سرکوزي ته وګوره خدای ته وایي وایي سرکوزي خدای ته وایي چې ما ځکه ته د سجده ونه لګوله چې دې د خټې نه پیدا دي لکه حکم د چا دی نو حکم د چا دی حکم د الله دی. او مولوی رحمت الله علیه فرمایي وایي که ته چېرته معمولی صرف د ایازه خبره د ذهن ته راغلې وه چې داسې به یو کس راځي او غلام دی ایازو د محمود د نوکر زوی. مولوی رحمت الله علیه بعضې څیزونه چې ذکر کوي د توحید دلایل وغیره نو هغه د تصوف چونکې مصنوي داسې دی د تصوف ګړ دی سم نو هغې کې وایي دوی به د دې دپاره اګر د خلک خو یو څه بل څه بلا کیسې خلکو جوړې کړي دي په شیخ سعدي رحمت الله علیه او مولانا مولوي روم چې ګورې نو بیا به درته پته لګي. هغه وایي چې کله ایاز وایي دا به محمود د ځان سره د دې لپاره کېنو چې د ده د کارونو نه او د ده د ګرځېدو نه وغیره هغه ته دا معلومه شوه چې دا ماشوم ډېر زیات قابل دی او که دې ما ځان سره وګرځو دې د حکومت په چارو باندې پوه شي نو دې به د کام دپاره ډېر خدمت وکړي. نو دې ایاز دا په وزیرانو باندې ښه ونه لګېده ای به ورته چې صاحب تا ځان سره کشر هلک کېنولې دې سره ته ښه نه ښکارې ورته یو ورځ یې چې کله سومنات فتح شو بیا ده سره قیمتي ملغله راوړه د محمود غزنوي سره هغې راوړله دربار ته او که نوکر ته وایي چې ورشه یو ګډ هم راوړه او سټک هم راوړه هغه چې کله راوړ وزیرانو ته وایي راشئ او هغې نه قیمتي ملغله راته په خزانه کې نه وایي دا ماته کې کم یو به راته وایي صاحب زما نه خو نه کېږي دا خو ډېره قیمتي ملغله دی دا خو به لیونۍ ماتې نو سم کسی خو نه شي ماتولی. اخره کې ایاز ته وایي چې ټولو ماته نه کړه ایاز ته یې وایي هغه خو کشر وچونکی هغه چې دې سټک راوچت کړه هغې ماته کړه توتړی ده ورته وایي ورته چې موږ درته نه وایو صاحب چې ته دې ځان سره کښېنې ګوره د دې په قیمت نه پوهېږي هغه ته محمود غزنوي دا دې ولې ماته کړه وایي صاحب زه دا منم چې دا ملغلره ډېره قیمتي ده خو د دې نه زما د آقا حکم ډېر قیمتي دی وایي ملغلره به بیا پیدا شي خو که د آقا حکم مې مات کړه دا حکم چې دی د دې بیا د تابعداري نه شي. نو شیطان هغه د الله حکم ته ونه کته دې ته وکته چې دا خټه ده او دا داسې دی دا داسې خو دې ته ونه کته چې خدای پاک پیدا کړی دا پیدا کړی چا دی او بیا الله رب العزت ول عزت ورکړی نو چې کوم خالق ما ته حکم کړی زه دا حکم په ځای باندې راوړم خو هغه هر څه دی. نو دې خدای پاک ته وایي قال اوید لم اکن زنیما لاسجدا چې سجده وکړم لبشر یو بشر ته خلقته چې تا پیدا کړی دی هغه لاره من صلصال د خټې کړنګېدونکي نه من حمیم د تکې تورې نه مسنون بدبوداره نه. قال او مسنون دې ته ویلی شي چې په یو خټه باندې چونکې ویلی شي په دې باندې 40 کاله باران شوي وایي په دې باندې چې ډېر زیات په یو څیز باندې کلونه تېر شي. قال خو دوه معنې مفسرین کوي یو شکل ورکړلی شوي او یو چې دې بدبوداره دا عامې معنې کوي څوک یې یو کوي څوک بل دواړه یو ځای ته راوړي. قال وویل فخر قال وفرمایل ورته الله رب العزت فخرج وزاد منها د دې ځمکې نه شړو ته قال وفرمایل ورته الله رب العزت دا مختلفې ډله کېږي فخرج وزا منها د دې اولني اسمان نه قال وفرمایل ورته الله رب العزت فخرج وزا منها زما د رحمتنا قال وفرمایل ورته الله رب العزت فخرج وزا منها د فرشتو د دې ټولګیونه فإنک بس یقینا تو رجیم مردود رټل شوي وإن یقینا علیک اللعنة پتا باندې لعنت بوي
پتا لعنت دی الى یوم الدین تر هغه ورځ د بدلی پوری. قال نو ویل عرضو دی شیطان ویل شیطان ربی اے رب زما فانظرنی مهلت راکا ماتا الى یوم یبعثون تر ورځ د پاسیدو پوری. الله ورته وی چې د بدلی ورځ پوری به پتا دی لعنت وی تر هغه ورځ پوری. دی ورته وی چې خدایا د پاسیدو د ورځ پوری ما ته مهلت راکړه. نو د پاسیدو د ورځ ولې وی علماء وایي چې نقطه دا ده چې د مرګ سختی ډیره زیاته ده. د مرګ سختی ډیره زیاته او نو دته هموره پته وه. دی ورته چې خدای پاکه د پاسېدو دې ټیمه پورې مهلت راکړه. نو چې کله انسانان راپاسي د مرګ کیسه خو به دې بیا ختمه شوي. الله رب العزت ورته وایي نه. قال فإنک قال وفرمایل الله رب العزت فإنک بس یقینا تو من المنظرین د مهلت ورکړل شوی الى یوم الوقت المعلوم تر هغه ورځې وخت معلومه پورې. نو هغې نه مراد نفخ اوله ده. لومبنۍ شپېلې چې کله والې شي د هغه پاسېدو وخته پورې خو نه زه لومبنۍ شپېلې چې کله والې شي تر هغې پورې مې تا لره وخت درکړه. بیا دې چې الله رب العزت ته د دې بیا د جوابات کړي چې چونکې دا زه د ده په وجه باندې د انسان په وجه د خپل رحمت نه لرې کړم. زه به د سره دا وکړم دا به وکړم ما به سبا انشاءالله. الله دې موږ د شر نه بچي.